مونږ وایو ورګه چې په خپلو لاسو وګټي نو بیا به ورله واده وکړو. نو ته پلار پسه شوې چې هغه په خپلو لاسو ګټي او واده کوي، نو ته پلار یې بیا. ته پلار پسه شوې په خپلو لاسو به نه ګټي او ته به ورله واده کوې. دا په تا باندې د بچي حق دی، دا به ادا کوې. بچي له به واده پلار کوي، دا د پلار حق دی. ښه رشته به ورله ګوري، ښه سم ځای به ورله پلار ګوري او د بچي دا حق به ادا کوي. نو ته بچی له صحیح نوم کېده، خوراک آداب ورته خیا، قال الله قال الرسول ورته وخیا، واده ورله په ښه ځای کې وکړه چې کله بلوغ ته ورسي. علما وایي چې کله لور یا زوی بلوغ ته ورسېدل، پلار یې په واده قادر دی او دله واده نه کوي، قادر پې دی او نه کوي ورله، علما وایي چې دا الګ ګناه کوي، پلار ورسره په ګناه کې شریک دی. دا پلار د حق نه ادا کوي، دا د پلار حق دی او دی ورله ولې دا حق نه ادا کوي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ له یو پلار راغی، شکایت یې وکړو، وی د بچي نه مې نه یم خوشحاله. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ له بچی راوغوښته، وی صحیح ده. بچی ته وی بچیا ستا درې حق دي چې هغه د پلار ادا کړي دي او که نه. وی ړومبی حق خو دا و چې ده به تا له نوم صحیح کېښود. وی څه نوم یې درله ایښی؟ هغه چې ورته نوم ووي نو د هغې نوم معنی یې وه ګنګوټو. وی یو حق خو یې درله ضایع کړی دی، ځکه چې بچي له نوم ایښی دی ګنګوټو. نو چې ته ورله بکاڼ او توت او دا نومونه ورله کېدی، بیا تې سبا ګیله کوي چې دا زما بچی دی، زما خیال نه ساتي. تا ورله نوم ولې د صحابي نه کېښودو؟ نو د نوم معنی یې وه ګنګوټو. وی دویم حق د ده دا و چې ده ته به تا قال الله قال الرسول د روح غذا به دې ادا کړې وه. وی بچیا څه حال دی دی؟ وی چې د پوه شویم نو دا څاروي راته په مخه کړي چې دا سره وه. وی دویم حق دې م ضایع کړی دی. وی دریم حق دا و چې په ښه ځای کې به ورله رشته کوي. وی رشته یې درله په کوم ځای کې کړې ده؟ وی وین ځای راله په نکاح کړې ده. وی درې واړه حقونه دې ورله ضایع کړي. ته نن څنګه د بچي نه د حق مطالبه کوي؟ تا د بچي حق ادا کړی دی؟ تا د بچي حق نه دی ادا کړی او نن د بچي نه د حق مطالبه کوي. نو سبا بیا مولي صاحب ته وایي، راځي علماو ته وایي که نه، وایي مولي صاحب پی ایچ ډي کړې ده او ما ته یې کنزل وکړله. نو مولي صاحب ورته وایي، وایي ده چې د پی ایچ ډي کې دا کتابونه ویلي، په دې کې شته دی چې وبالوالدین احسانه، مور او پلار سره به ښه سلوک کوي، رضا د رب په رضا د پلار کې دا دي کتابونو کې شته. هغه لک وایي مولي صاحب زما په کتابونو کې خو نشته دی، پلار ته مونږ وایو دا ستا ګناه ده، دا ستا ګناه ده، دغې کتابونو کې خدا نشته. تا دې عالم ته کېنولی و، تا دې قرآن ته کېنولی و، تا دې مدرسې ته رالیږلی و چې ده ته مونږ پلار او مور ښودلی وی. دی خو وایي پلار را سره کور کې یو کس اوسیږي نه. نو دا حقوق د الواد دي، دا مه ضایع کوئ. په دې به پلار په ورځ د محشر ذمواري چې بچي ته دیني تربیت نه ورکړی.